ملګرو که فیسبوک لم په روژه کې ګوتې وروړي نو روژه هم ماته، که ګوګل هم کلاو کو نو روژه هم ماته، که تاسو یوټیوب کلاو کو نو روژه هم ماته. د شیخ صاحب دا کلیپ د باندې اورم پیر صاحب وایي چې که چا فیسبوک له ګوتې وروړي یا چا یوټیوب کلاو کو او یا چا ګوګل کلاو کو نو روژه یې لاړه، روژه یې ماته. شیخ صاحب دا بیان اورو بیا راځو زه تاسو سره یو څو خبرې کوم وضاحت دي. فیسبوک روژه ماتیږي ځوانانو واورئ، په ګوګل کتو باندې روژه ماتیږي، په یوټیوب کتو باندې روژه ماتیږي، په تاچ کولو باندې روژه ماتیږي، په چکې کولو روژه ماتیږي، په ریموټ کولو روژه ماتیږي. دا علما ناست دي. که ته روژه نیول غواړې، د لاسو روژه ده، د ژبې روژه ده، د سترګو روژه ده، ولې غلط استعمالوې؟ یو د اخص الخواص روژه ده چې د پښمني غم به نه کوي، د روژه ماتي غم به نه کوي. بس کښېنه، الله به درته راوړي. روژې به نیسو که نه به نیسو؟ صحیح روژې به نیسو. خو یو خبره یاد وساتئ، تاسو په یو غلطۍ کې مبتلا یې. اکثر زمونږ نوجوانان چې د سهار اذان شروع شي دی اوبه څښي، وایي دا اذان یې نه ختم کړی. شیخ صاحب دا اذان خو د سبا په ټایم کې کېږي نه، چې سبا شروع شو اذان شروع شو، ته چې اوس اوبه څښې روژه دې ختمه شو. د اذان باندې به روژه نه ماتوئ، په اذان باندې به نه روژه نیسئ. په ټیم باندې به روژه ماتوئ، په ټیم به ماتوئ بندوئ. ټیم ته به وګورئ، مثلا په باندې په درې، په باندې په څلور، چې کوم ټیم وي په هغې باندې روژه ماتېږي. 15 منټه مخکې، په 10 منټه مخکې ټوتپیسټ وکړه، خوله کنګال کړه، بس نیت وکړه، بسم الله ووایه، روژه ونیسه. دغه ترتیب سره به روژې نیسي. او د شپې به تراویح کوي، پکې تراویح ځان له سنت، ختم کول پکې ځان له سنت. دا شیخ صاحب دا بیان تاسو واورېدو، دا زمونږ ډېر درون او ګران او پیر شمس العارفین صاحب دامت برکاتهم العالیه دی. خو دیو چې کوم دی په دې حیث او په دې دغه دا خبره کړې ده چې فیسبوک کې بدنظري ډېره زیاته ده. اوس څوک په فیسبوک باندې نعتونه اوري، څوک پې بیانونه اوري، څوک پې ښه کار کوي، نو هغه سره روژه نه ماتېږي. او لکه داسې ده چې د ټولو اندامونو روژه وي، د سترګو روژه وي، د خولې روژه وي، د لاسونو روژه وي. نو شیخ صاحب په دې بنا دا خبره کوي چې بنا بر احتیاط چې یاره هسې نه په دې سره ستا روژه ماته شي. نو لحاظه په روژه کې د فیسبوک نه ګریز وکړه، د ګوګل نه ګریز وکړه، ځکه دې څیزونو کې بدنظریانې کېږي. د انسان نظر حفاظت په دې څیزونو کې نه کېږي. نو د دې وجې نه د دې څیز نه ځان ساتل پکار دي. نور که څوک په فیسبوک باندې بیانونه شیر کوي، بیانونه اوري، یا داسې مختلف داسې کار کوي چې هغه د سترګو بدنظري پکې نه کېږي، نو هېڅ روژه پې نه ماتېږي، روژه دې برقرار ده. خو که څوک یو بدنظري کوي، څوک پې ګانې ګوري، څوک پې ښځې ګوري او دا څیزونه پې ګوري، نو بیا دې سره روژه خرابېږي. ګوګل ته که لاړ شي نو دې سره یوټیوب ته چې لاړ شي نو یوټیوب کې که ته اوس وایې چې یاره ځان ته بیان ولګومه، ځان ته یو مولانا بیان ولګومه، څه ترې واورمه، څه ترې زده کړمه، نو یوټیوب کولی شي، هېڅ حرج نشته دی. خو که داسې وي چې یاره بدنظري ده نه کېږي، ګانې پکې ګورې، بل څه پکې ګورې، نو بیا یې مه ګوره، روژه دې خرابېږي. نو شیخ صاحب دا خبره کړې وه چې په دې سره روژه ماتېږي.